بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې زه موجود یم د شینواری ویلفیر ارګنایزیشن مرکزی صدر اجي اسلم شینواری سره نن د دوی سره زمونږه مرکه ده د شینواری ویلفیر ارګنایزیشن په جوړولو باندې. اجي صاحب دا راته ووایي چې تاسو د شینواری ویلفیر ارګنایزیشن او څنګه جوړ ک او د دې مقصد هم سوچ دا رجسٹر شي یعنی تنظیم جوړ شي. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان بھائی ستا ډېره شکریه مهرباني چې راغلی موږ له دومره وخت راکړ دا خبرو لپاره. دا خو داسې و چې موږ په دا علاقه کې د شینوارو ډېرې داسې خبرې وي چې هغه وخت کې یو کېدو لپاره موږ یو تنظیم جوړولو هغه ضرورت و. نو هغه تنظیم موږ داسې جوړ کړ چې ډېر غریبانانو په وطن کې او ډېر داسې بیمارانو چې هغه علاج نه شو لشمین یا غوندې بیماري چې هغه ماشي به څښله او هغه بیا نه جوړ د کال دوه درې کاله کې هغه لپاره ډېر داسې کوشش ورته راکړه. نو بیا هغه بیمارۍ په وجه باندې موږ هلته لشمین یا دوایي شروع کړه. بیا څه وجه هغه وجه باندې حکومت را باندې هغه بنده کړه. موږ د خیر ښېګړه موږ چا نه پیسې نه اخیستې خو موږ خپله اخیسته او خپله هم خلکو له ستنې او ډوزونه ورکوله. بیا خو هغه غربت په وجه باندې زمونږ په لوړګي کې بیا خیر ښېګړه هم شروع کړه لکه خلکو له هم خیر زکات او غټه ساده باندې ورکړی. داسې نه چې لږې لږې هغه هم ورکړي پیسې ښه پوره پیسې هم ورکړي. په روژه کې به هم ورکړي روژې نه یو ورځ دوه ورځې مخکې. او هغه نه پس بیا چې کوم دا نور راغلی سوچ وکړو نو داسې غریبانانو چې هغو کوژدین کړی وي او جنکۍ وي چې جنکۍ په کور باندې غټه پاتې کېدې او وټ کوم داسې خلک هم چې نه کاره شوي چې کوژدنې شوي. خو مونږ بس دلته خلکو سره وینا وکړه خو بیا مونږ خپله خانداني زما خپل بچو سره او دغه سره مشوره وکړه او لومبی هم یو شلو ودو پروګرام جوړ کړه چې داسې غریب و چې اول به م ورته وي چې مونږ له ودونه کړو خو مونږ سره زکات په مت کې دا پیسې که زکات در باندې زکاتونه خواست هم شو خو مونږ خپل صفایه دپاره هغه ودونه وشو. تقریبا اوسه پورې به مونږ یو سل 18 ودونه کړي دغه لنډ کوتل کې چې په لنډ کوتل کې تحصیلي په ساده باندې چې په هغه کې افریدي شینواري او شینماني دغه درېو قومو له مونږ دا هغه کړی ودو پروګرام کړی چې څوک به راغلی مونږ به نه تر وخته بیا لکه زمونږ به سره په واده سامان ورکړو نور به کوژدې مخکې نه شوی وي بهر ته وایي چې نه کاله به هم شوي وي چا درې او څلور او مجبور یو دومره وس یې نه و چې یو تش بکس یې اخیستی وای. نو رمضان به هغه ودو پروګرام خو جوړ کړو دغه کال په کار یې کړو داسې نه شو یو ځای یې کړو سره هغه غټ ودونه هم کې 50 کړي او نور هم کله شپږ وکړو کله 10 وکړو کله شل وکړو. نو دغه ودو پروګرام هم جوړ کړه او نور بیا په دغه امت کې د افغانستان د معامله راغله افغان مهاجرینو دغه کې مونږ خلکو له فوډ پیکج ورکړه او خپله ورسره تللی وم او خپل لاس ما ورله ورکړه. وخت ته به چې خاتم ولا چې خلکو ته به مې کوشش وکړی چې خپل افغانستان آباد کړی او مونږ هم بیا ول تر سره روزګارونه او کارونه کړو که نه. نو هغه به هم تله هغه له اوبه خوراکي سامان دا مولا ورکړه او ډېر ښه هغه باندې تورخام کې هم ورکړه تورخام نه هم ورغلو پاس په لنډې کوتل کې هم ورکړه. نو 3 ورځې خو مسلسل ورکړه. خو دلته داسې چې مونږ خپله لکه بدني هغه یو کمزورتیا یو کمزور یو هغسې منډه نه شو وهلی لکه مخکې بند شو وهله. او اوس هم کوشش کوو چې کوم غریب مریب راشي خپل لاس ورسره وړو خیر ښېګړه ورسره کړو. د پاکستان په څو ضلعو کې تنظیم آباد کړی دی او د کومو ضلعو کې دې وخت کې یعنی موجودګي ده د شینواري ویلفیر ارګنایزیشن په دغه کې خو مونږ یو انګو کې جوړ کړي انګو کې چې کوم شینواري هلته هم تنظیم دی وټ کې هم شته دی او داسې په پینډۍ والا دي پینډۍ کې هم ډېر زیات شینواري دي او پسې راشئ هغه کې رشید ګړی کې
دلته موږ خپل شینواري دي مقامي شینواري ډیر زیات دي چې ډیر زور لکو باندې په زورو باندې لکو باندې او دلته موږ سره اعتبارات کې کوم شینواري دغه او لنډ کوتل خواسم د خپل خلک مزخلم لنډ کوتل اوسیدونکو موږ کوشش کې لګیاو چې دا شینواري خلک ډیر زیات دیر با جوړ کې مشتاق او موږ هغه ته نشو رسیدای موږ درې څوک موږ راځي ور قسم شنواري موږ خپل منډه ورسره وو موږ خپل خیر خېګړه ورسره کو که غریبانانی داسې بیماران هم شته چې هغه کینسر بیماران دي موږ په لاس کې چې ورسره پوره مرسته ورسره کو نو رمضان واجب موږ دا شنواري ویل په نارمم ځکه پیخي خو منډه ته موږ هر سړي سره وو دا نه کړی دا فریدا شنوار او دا فریدا او دا شلمانه دا په خوره نه چې څوک راغله او څه تکلیف کی کنه موږ هغه تکلیف الله دې درې کوي او موږ له دومره توفیق راکړه چې هغه سره منډه موږ وسره اسلم شینواری د شینواری ویلفیر ارګنایزیشن مرکزی صدر د دو وینادار چې په پاکستان کې د پیښور خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې هنګو کوهاټ پېښور لاورپنډي او بشمول لنډی کوتل تیمرګرا بټخیلا مومند ایجنسی او تر ډیره پورې د شینواری قوم په مختلفو اضلاعو کې آباد دي هغه شینواری قوم چې د دې اضلاعو سره تعلق ساتي مرکزی دفتر په آیت آباد کې بالکل د قوم د یووالي یا د اتفاق د اتحاد د پاره رابطه کولای شي رمضان شینواری پیام خیبر پیښور